قرآن دا اللہ کلام دے چه نازل کرے دے او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے د جبرائیل علیہ السلام په واسطه او په ذریعہ درویش کاله کې په تواتر سره رسیدلی دی او زمونږ ستاسو ایمان او عقیده ده چې قرآن د هر قسمه تغییر تحریف او د تبدیل نه پاک دی ورا یو قرآن الفاظ دی یو معنی دا او یو تفسیر دی د قرآن چې کوم الفاظ دی دا د هر قسمه تغییر تحریف او تبدیل نه پاک دی نور په معنی کې بعض خلک کړي وړي کوي خپل آخرت خرابوي تفسیر کې هم خلک ګړبړ کوي خپل آخرت خرابوي خو الفاظ د قرآن د هر قسمه تغییر او د تحریف او د تبدیل نه پاک د قرآن کریم د نازلېدلو حکمت څه شی دی دا قرآن ہدایت تے دپارا دا پرہیزگارو او هم ہدایت تے دپارا دا عام خلقو او دا قرآن کریم لوی حکمت تراویستل دا خلقو دی تیارونا رناتا مخلوق په مختلف قسمه تیارو کې پروت وي زمونږ د مسلمانانو چې دا محنت په محنت نه لګیانې دي یو بل سره نه لګي اختلافات دي دشمنیانې دي په مسایلو جګړې دي څوک وایي دا کار شته څوک وایي دا نشته سو کوئی جائز دے سو کوئی ناجائز دے دا تمام اختلافات جگڑی دا تیاری دی اور دا قرآن کریم دا نزول حکمت دارے لتخرج الناس من الظلمات الى النور چه دا خلق پیغمبر علیہ السلام دا اللہ فرمائی تا دا تیارون روبا سے رنا طرف تا نو د قرآن د نزول مقصد دا دی چې قرآن کریم خلق د تیارونا رڼا طرف ته راوباسي دا د قرآن کریم د نزول حکمت دی او موضوع او مقصد د قرآن کریم بحث په څه باندې کوي قرآن کریم کومه مسله بیانوي قرآن کریم خلقو تا څه شی ښایي نو موضوع او مقصد د قرآن هغه د رب العالمین یووالی ثابتول دي د قرآن اصل موضوع دا نه چې نورې مسلې نه ذکر کوي قرآن هره غټه وړه مسله ذکر کوي قرآن احکام ذکر کوي امثال ذکر کوي عبر ذکر کوي عذابونه ذکر کوي اجرون ذکر کئی وعیدات ذکر کئی جنت اور جہنم ذکر کئی خو اصل موضوع بنیادی مقصد در رب العالمین یووالی ثابتول دی سره د ټولو قسمونو چې څومره اقسام دي او د عامو شرکیاتو رد کول دي دا د قرآن کریم اصل هدف د مسئله د توحید ثابتول او د تمام شرکیاتو رد کول ځکه تعرف الاشیاء باضدادها زد نه بغیر شی پیژندلی کیږي نه نو شرک چې ونه پیژنې توحید پیژندلی نشي نو دې وجه قرآن کریم توحید ثابتول او د شرکیاتو رد کول شرک په خلقو باندې پیژني او مسلمانان
शिरक न पेजनी मुसलमान के चाहे शिरक वो पेजनी नुज़ायर खबर ला ची शिरक खशे खोने शिरक खो खराब शे नु बियावती जानी साथी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खास बनुंदा अल्लाह इमदाद गवाडू पशुरो कवलू की चे रहमान और रहीम ने तो कुरान करीम दो तरतीबों दी यौ दे तरतीब द लिखलो यौ दे तरतीब द नाज़िल दलो कुरान करीम के सूरत फातिहा पर तरतीब द लिखलो के अवल नंबर सूरत है अवल की लिखले शायद एक नंबर दे अल-फातिहा एक बाकायदा लिखी मुसाफा बांध तरतीब द नाज़िल दलो के सूरत फातिहा पेंजम नंबर दा सूरत मुदस्सिर न बाद नाज़िल शवेदा अवल इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाज़िल शवेदा नुदा पेंजम नंबर के है नुदा तरतीब याद सातन पकार दी चिप तरतीब दलिकलो के सूरत फातिहा अवल नंबर दा और तरतीब दो नुज़ूल के पेंजम नंबर दा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह द सूरत फातिहा ना मखी से कमली करे शेदा द दे बिस्मिल्लाह तर्जमे और तहकीक न महके दे तारीखी हैसियत चेदा बिस्मिल्लाह द सूरत फातिहा जुज़ दे और कदा द कुरान करीम द हर सूरत जुज़ दे और कदा द कुरान न बाहर द सूरतों द जुदावाली द पारा अल्लाह जल्ल जलालुहु नाज़िला करेगा मौलाना हमीदुद्दीन रिफाही फराही रहमहुल्लाह दारुल इमाम द कुरान करीम द उलूम व तिरशद पदे मौजूदा दवर के करीब दवर के उस्ताद हमीदुद्दीन फराही और शागिर्द मौलाना मोहम्मद अमीन अहसन इस्लाही दा फरवरी छे बिस्मिल्लाह चला द कुरान द मुतालिया दा से मालूमी ची दे आयत दा मजमून दूर बखाने दे खुद दे बिस्मिल्लाह द अरबे ची कम फसाहत और बलागत दे और कम अंदाज बांधे ची दे नज़म जोड़ शवे दे देना मालूमी ची दा आयत तोलना अवल और कुरान के नाज़िल शवे दे आयत द फसाहत और द बलागत और द उसलूब और द अंदाज न दा पता लगी ची तोलना अवल बदाशे कुरान करीम के नाज़िल शवे दे खुल मजमून ने दा मालूमी चिदा द यौकार द शुरू कवलो और द इफ्तिताह द पारा ज़रूरत आगे वही वर गई चे सने पेगा होगी चे शुरू ज़माने नबा इंसान ता दा खुद रेशी चे तकला हम यौकार शुरू गई नो अवल वरता बिस्मिल्लाह वाया मजमून दे बिस्मिल्लाह ना दा पता लगी चे इंसान तबा इब्तिदा ना दे खतरे तरबियत वर्कड़े शवेगी चे बिस्मिल्लाह द हर कार को शुरू के लुवला कंचरे तो कुरान करीम द आयतून सड़े गौर की नूह अलैहिस्सलाम
قرآن کریم خود ورلسنیم سوال کاله کیگی چه نازل شوه ده. نوح علیہ السلام آدم ثانی ورته خلق وي په سوونو زرګونو کاله مخکې تېر شوی دی. د نوح علیہ السلام په واقعه کې سوره هود کې آیت نمبر 140 کې باقاعده چې کله خلق کشته ته خېږي ورته قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. رب العالمین ورته فرمایي چې تاسو کشته ته وخېږئ او دا کلمات وایئ. نو نوح علیہ السلام د دې کلماتو ترغیب ورکوي خلقو له. معلومیږي چې دا قرآن کریم د نزول نه هم ډېره مخکې الله جل جلاله انسانانو لا ترغیب ورکړی، تعلیم یې ورکړی چې تاسو د هر کار شروع کولو نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم وایئ. همدارنګې سلیمان علیه السلام کله چې ملکه سبا له خط لیږي سورت نمل کی پروردگار عالم فرمائی انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو مضمون دے آیت لا دا معلومیگی چھ دا پروردگار عالم انسان تا په ابتدا د زمانه کې دا خوتن او هدایت کړي لري چې کله هم یو کار شروع کوي نو بسم الله الرحمن الرحیم وایا. او بیا دا خبر ده او کدا انشاء یا دعا ده. امام حمید الدین فراہی، امین احسن اصلاحی د دوارو رائے دادا چې دا دعا دا خبر نه ده. ولی هغه فرمایي چې دا هر سلیم الفطرت انسان د زړه یو آواز ده چې کله یو قابل ذکر کار دی شروع کوي نو هغه وخت کې د خولې نه دا آواز وځي اے الله ستا په نوم باندې زه امداد غواړم د دې کار په شروع کولو کې. ولې چې کله انسان د چا بنده دی نو دی چې کله هم یو قابل ذکر کار شروع کوي نو دی به اول د الله په نوم باندې خامخا امداد غواړي. او دی د انسان چې د زړه کم آواز دی د خولې نه راوځي دیتا رب العالمین د وحی په ذریعه باندې د الفاظ الجمع اغوسته ده او داسې جمع ورله اغوسته ده چې هغه سي الفاظ تمام دنیا د دې د پاره نشي لټولې لکه څنګه چې پروردگار عالم ته دې د پاره الفاظ ورکړي. نو چې کله دا دعا د کوم کار په شروع کې د خولې نه وځي نو ټولو نه اول انسان ته دا کلمه د دې خبرې یاد دهاني ورکوي، تنبیه ولګوي چې ته د کوم کار شروع کوي او د چا په نوم باندې چې ته شروع کوي دا د دغه ذات د بغاوت کار خو نه، دا د دغه ذات نه خلاف کار خو نه چې کوم ذات ته اعتقاد د خالقیت او د ربوبیت او د الوهیت لري او د چا په نوم چې ته افتتاح او شروع کوي د چا په نوم چې ته مدد غواړې دا د هغې نه خلاف خو نه او سړی کې د دې خبرې یو غور وکړي چې دا د هغه د رضا کار دی او که د هغه د ناراضګۍ کار دی. دا تنبیه انسان ته په دې کلمې سره وشي او بل د دې دعا په برکت چې کله دا دعا انسان کوي چې دا علما وایي چې دا یوه دعا ده
دای وسادا د انسان د زړه. نو هغه وایي چې دې دعا کې د الله په دوو لویو صفتونو سره سهاره اپس کې شوې ده. اغه لوی صفتونه د پروردگار عالم چې شي یو رحمان دی او یو رحیم دی. دا دو صفتونو سره د سهاره څخه اخلي چې دا دو صفتونه رحمان او رحیم د دې خبرې ضمانت ده چې الله په دې کار کې برکت اچي. کوم کار چې د الله په دې صفتونو مدد او وسیلې سره شروع شي نو ظاهره خبره ده چې رب په کې مدد اچي. او بل کدی کار کې څه غلطي شوي وي نو د هغې وبال نه به پروردګار عالم د دې دوو عظیمو صفتونو په بنیاد باندې بچ کوي. کله په انسان یو کار کې خطایي دې نه وشي نو هغې سره نقصان ورته ورسي نو د دې رحمان او د دې رحیم د صفت او وسیلې به دا کار د نقصان او د خطرې نه دا انسان بچ کیږي. او بل د دې رب العالمین د صفتونو په برکت په هغه کار انتها ته رسولو کې به الله د همت او د الله توفیق ورکوي او د شیطان د چالونو نه به بچ کوي او دنیا او آخرت کې به ورته نافع فایدهمند ګرځي او آخرت کې به د الله د رضا ذریعه ورته ګرځي. او کم کار چې د رب العالمین د نوم نه شروع نشي او د الله د نوم وانه غوښتلی شي او کم کار په شروع کې د الله په نوم مدد ونه غوښتلی شي لکه څرنګه چې حدیث مبارک کې راځي كل امر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو اكثر یا فهو اقطع. نو هغه کار کې به برکت نه دا کم برکات چې من ذکر کړل دا برکات بیا په هغه کار کې نه ځکه چې کم نوم باندې برکات راغلل دا هغه نوم ذکر ونه شو او کوم صفات باندې چې وسیله اغستلی کېده هغه صفات باندې وسیله وانغستلی شوه. دا برکتونه خو هر کار کې ظاهریږي چې کله دا ترجمه پې ووایي خو د قرآن کریم دې باندې ولې شروع کړ. قرآن کریم په شروع کولو کې لږ نور طرفونه هم ملحوظ نظر ساتل پکار دي. نو په دې کې یو څو وجې دي. نمبر 1 کله چې قرآن کریم انسان شروع کوي د بسم الله نه بسم الله ورته وایي بیا قرآن کریم شروع کوي نو دا انسان په حقیقت کې د رب العالمین دا هغه حکم تعبیر کوي کوم چې پروردګار عالم خپل نبی ته په ابتدایي وحی کې کوم حکم ورکړی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا کلا چې جبرائیل امین راغی او دا خر په قرآن کریم نازل دل شروع شول چې دا نن تاخونو کې پروت دی او خلق غور پې لګوي او خلق جګړې کوي په نورو کتابونو قرآن نه د جګړې غوښتنه نه کوي. جنګ د خلقو فلانی کتاب دا لیکلی علی فلانی مولوی صاحب تا فرمایلی دی علی فلانی دا وایي لیکن چاہم د قرآن کریم نه پوښتنه ونه کړه چې د رب کلام څه وایي. نو شروع کې چې پروردګار عالم سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا کوم حکم ورکړو انسان دا هغه حکم تعبیر کوي. هغې کې رب العالمین ورته فرمایلي اقرأ باسم ربک الذی خلق. اے محمد دا هغه رب په نوم باندې ولولا شروع کا دا غرب پنوم باندې چې هغه دا تمام کائنات پیدا کړي او تی هم پیدا کړي. خالق دی خالق.
नो कुरान करीम शुरू कवलो के यो मकसद दारे चे इंसान दा हगा हुकुम तामील गई चे कम हुकुम परवरदिगार आलम तो अवल वही के खपल पैगंबर लवर गड़ो। और द्वयमा खबरा दा कलिमा दा हगे खबरी याद दिहानी वर गई चे दा अल्लाह जल्ल जलालुहु इंसान बांधे द टोल ना लोई एहसान दादे चे इंसान तय द खबरों कवलो ताकत वकड़े दे दो गोयाए द नुतक इंसान का दा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की लफ्ज अर्रहमान सरा दे खबर ता इशारा दे चे इंसान ता बांधे कमो जायनो की चे दरब लकुनो नेमतुन लिकरुनो इनामात व एहसानात थी फहागे के तोलो न लोई और अजीम एहसान आगा दाले चिता ने खबरों कवलो तरीका दर्ज दकड़ेला कचरे ता खबरे नशवे कवले ब्यायता दा कुरान नदब कवलो कुरान करीम वरकड़े शे इंसान लजकरे शे इंसान द गोयाए ताकत लरी حيوانات وغيره غشي او الى القران نورنا دنچاچه جبا او تا خبرو تانتان دا نشدا او الى کلام نور کړي نو انسان له زړه ور کړي چې دته نعمت د ګویایر ور کړي او صفات رهبانیت سره امدې ته اشاره ده ځکه چې قران کریم کې بل ځای کې الله فرمایي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان دا کار دا رحمان دے چه انسان لے دو گویائے طاقت ورکڑے اور دو قرآن کریم ورطا خود لے نو بسم اللہ الرحمن اور یہ رحمان کی دی طرف تا اشارہ کی چې پتا د ټول احساناتو نه لوی احسان هغه داله چې داله د ګویای طاقت درکړي ځکه قرآن درکړي او دا د ګویای طاقت صفت رحمانیت سره تعلق لري الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان رحمان هغه ذات دی چې هغه د بیان طریقې او چالونه انسان ته ښودلي هغه خپل اظهار مافي ضمیر کوي اور دریم دا آیت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دا قرآن مجید متعلق دیوی خاص پیشگوین تصدیق کی چی دا ہرے پیشگوین سند پخوانو آسمانی صحیفوں کی موجود ہے چی آگا نبی بمخلوق دا چې کم تعلیم ورکړي نو هغه به د الله نوم سره شروع کوي دا په زړو صحیفو کې راغلي وو لکه د موسی علیه السلام کتاب توراة کې کتاب نمبر 5 باب نمبر 18 اور 19 کې دا الفاظ پروردگار عالم را لېږلي وو چې زه به په دې انسانانو مسلمانانو کې د دوی درونه ستا پشان یو نبی را لګم او خپل کلام به د هغه خولې کې واچوم چې کوم حکم ورکوم هغه حکم به هغه خلقو نه بیانوي ځان به خبرې نه کوي لکه څنګه چې زموږ قرآن کې د دې خبرې تصدیق شته او هغه چې زما کمې خبرې زما نوم سره خلقو ته بیانوي د هغه نبي په باره کې په تورات کې الله پیشګویي ورکوي چې زما هغه نبی چې کوم زه پیدا کوم او هغه له خپل کلام به ورکوم هغه نبی چې زما کمې خبرې زما نوم سره خلقو ته بیانوي نو چې څوک یې نه اوري زه به د هغوی نه خامخا حساب اخلم دا په سړو صحیفو کې الله پاک پیشګویي فرمایلې وه او بسم الله الرحمن الرحیم دا هغه پیشګویی تصدیق دی چې زمون پیغمبر
منګلا چې کوم دین راوړی دی دا هم هغه دین دی چې موسی علیه السلام ته کوم رد فرمایلي وو چې زه به یو داسې نبي رالیږم چې هغه به زما د خبرو تعلیم زما نوم سره ورکوي. څه نه معنا یعنی هر یو کار په بسم الله سره شروع کوي. نو ځکه قرآن کریم بسم الله نه شروع کیږي. نو چې کوم مسلمان دیتا غوږ نږدې نه کړه څرنګه چې قرآن کریم ویلي دي همدارنګې تورات ویلي موسی علیه السلام باندې چې کوم کتاب نازل شوی و هغې کې هم رب العالمین فرمایي چې کوم یو کلام زما نوم سره شروع کیږي او خلک ورته غوږ کښېنږدي او هغې نه عبرت وانخلي نو زه به د هغو خلقو نه حساب اخلم. بسم الله الرحمن الرحیم پدې کې درې اسماء الحسنا ذکر دي په بسم الله کې یو دی الله یو دی رحمان او یو دی رحیم. الله چې دی په اله باندې الف لام د تعریف داخل دی الله ته جوړ دی. څنګه جوړ دی دا خبره په دې باندې زما یو تفصیلی کتاب دی الفرقان بین الکفر والایمان چې هغه په څو جلدو کې وي خو لاجاب نه دی. هغې کې ما د الله د نوم چې دا څنګه جوړ شوی دی د دې طریقه څه ده په هغې کې ما ټولې طریقې ښودلي دي. خو دلته مختصره خبره دا ده چې اله باندې الف لام داخل کړی دی او دا الله یو داسې اسم دی چې دا د پخوا زمانو نه ابتدای افرینش چې ورته وایي پخوا زمانو نه دا د الله ذات سره خاص نوم دی. د قرآن د نزول نه مخکې هم د مخلوق خپل خالق د الله په نوم باندې یادول او الله د هغه خاص نوم و چې په دې کې ورسره بل څوک نه و شریک. نو دا د ځمکو او د اسمانونو خالق د الله وایي. عرب جاهلیت کې هم دغه مفهوم و. رحمان او رحیم رحمان د غضبان او د ستران په وزن باندې د مبالغې صیغه ده او رحیم علیم او د کریم په وزن د صفت. بعض علماء کرامو په دې کې ډېر تحقیقات کړي. علماو کې دا یوه بیماري ده چې چا هم څه تحقیق کړی دی نو بل ملا هم پس هم هغه تحقیق کوي او دا یو رواج جوړ شوی دی چې څوک د چا په تحقیق رد نه کوي. که چا څه شی هم لیکلي بس تکړه ملا هغه دی چې څه ورسره خپل ملګري کي او څه ساده ملګري کي او ټولو ترتیب ووایي او بس مخکې روان. دا ډېرو کمو خلکو کې دا خصوصیت شته چې د چا خبرې ته غلطه ووایي او یا پته ورته ونیسي چې دا ټیک نه دی. نو بعض محققینو دا لیکلي دي محققین ورته ووایه اگر چې په حقیقت کې ضروري نه ده چې سړی محقق وي چې په رحمان کې مبالغه د رحیم په نسبت ډېره زیاته ده. نو لہذا د رحیم د راوړلو څه داسې خاص ضرورت نه و خو صرف د تاکید دپاره یې راوړی دی. موږ وایي چې دا خیال صحیح نه دی. په کلام د عربو کې فعلان وزن د جوش او د خروش او د هیجان باندې دلالت کوي. یو شی کم شی چې د رحمان په وزن راشي لکه څرنګه چې دا کوم فعلان وزن دی د فعلان په وزن کې خصوصیت دا دی چې دا په دې کې جوش و خروش او هیجان موجود وي او فعیل په وزن باندې چې کوم شی راځي لکه رحیم په دې کې دوام استمرار پایداري او استواري خامخا موجوده وي او دا په دې دلالت کوي. نو زیانتی نه بلکې د الله د رحمت جوش او خروش د صفت رحمانیت نه ښکاره کیږي چې د الله رحمت جوش کې راغی
इंसान और मखलूकात ये पैदा करल, जुल्म के आसमानों ने पैदा करल, कम मखलूक जिरे इंसान और पीरी द पारा द खिदमत जरूरत हो हमें तो पैदा करल, खुश कुली रहमत द जोश व खारोश मुजाहरा उगड़ा नबियाता से ना अच्छी मखलूक के पैदा कर जोश व खारोश खत्म से बस गए कोख्तलम न कही इंसान पैदा कर बस गए कोख्तलम न कही मखलूक के पैदा कर गए कोख्तलम न कही ना अर्रहमान के इशारा उगड़ा चल रब्बुल आलमीन रहमत के जोश टे जज्बला परवरदिगार आलम रहमत जोश के आगे मखलूकात पैदा करल नो दादा से जात लगे छे बस खलक पे खुदल कई बगर जिबा चांद बखराक पैदा कई चांद बद सूर्य उदगर में इंतजाम कई नाना बल्कि दहटी अर्रहीम अगर कम रहमत से दे हकीकी दवाम और तसलसल दे कचरे गौर के मगर रब्बुल आलमीन रहमत यवाज़ी जोश व खरोश न दे बल्कि मखलूक पैदा करो न रुस्तो दारी की तारा रहमत की इस्तिक़लाल दे फायदारी दारा मखलूक खबरगिरी करी बेयार मददगारी न प्रीनी सो को हम कम वक्त के चहला आवाज़ों की वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा दातूल कायनात सातने बांधे रब्बुल आलमीन करे है अगला खूब नवर्जी आगा बांधे पर प्याली नाराजी आगा बांधे मर्ग नाराजी आगा बांधे हेल नाराजी शीशे ते हिरशी हर वक्त के चित्रों मना आवाज़ों की न आगा वाला हाजिर है आगा निगहदाश्त कई आगा खबर गिरी कई आगा दबीला गाफिल है दुआ चिंते सो गोवाड़ी आगे रब्बुल आलमीन कबलई अर्रहमान चाल खसूसियत अर्रहीम के दवाम और इस्तेमार और इस्तेतलाल द रहमत मुराद दे लिहाजा कुरान करीम के हर यो लफ्ज बाकमाल है वो सखरी खबर चिंदार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम कुरान करीम के दाखिला और कदम तो कुरान करीम न बाहर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताकीद और दिन रुस्लो कम यो फैल रहा इस्तल जारो मजरूर तब रुस्लो को अवल खबर कुरान करीम की बिस्मिल्लाह दाखिला दाऊगा यानी लगा सरा की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो कुरान अल्फाज की आया बिस्मिल्लाह हम तो कुरान तक दे तो कुरान ना बाहर दे पदे बांधे हम जमान उम्र के इख्तिलाफ दे द मदीने मुनव्वरे कुर्रा और फुकाहा और द बसरे और द शाम फुकाहा वही चिता बिस्मिल्लाह द कुरान द हिफ्ज़ और सुरत जुज़ न है बल्कि द हर सूरत और शुरू के द तबारुक और द बरकत और द जुदावाली द बारा लेकर शेविदा लिहाजा द कुरान करीम आयतुन सला द देव तादु बनश्ता द कुरान करीम आयत न दे सूरह नमल वाला खबर जुदा है सुलेमान अलैहिस्सलाम फखत की गबरा करे और द मसलक द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह लोए मुहद्दिस और लोए फकीह दिलशेवे अज़न ला खबरा चिड़ेर खल्क बदनाम करे बाज खल्क अखपल आकिदे और आमाल गदोली सान इमाम अबू हनीफा का मंसूब की नो द खसरी ज़ुवैल चकला बद कारुना कई नो खल्क के कहार याद गई दरअसल देर खल्क इमाम अबू हनीफा वली को बताया गई जबकि चिफन कारुना नाकार हुगु मंगा बिदात और शिरकियात हुकु चुनके मंगा दहागर जान मुकल्लिदीन करू
نو زمن د وجه کله کله هغه خلک بدنام. نو بهرحال د مدینه او د بصره او د شام فقهاوی چې دا د قرآن سورت او جز نه دی، او د مکی فقها او قرآ او د کوفه فقهاوی چې دا د هر یو سورت جز دی. فاتحه سره هم دا یو آیت دی، بقره سره هم دا یو آیت دی، آل عمران سره هم دا یو آیت دی. لہذا دا ہر صورت سوا دا سورہ براءہ دا ہر صورت جز دے، اور دا مسلک دے امام شافعی رحمہ اللہ ہوں گے. استاد حمید الدین فراہی رحمہ اللہ فرمائی کہ دا دا فاتحی یو آیت دے اور نور صورتوں کی صرف دا افتتاح دا پارلی کرے شوئے. دا استاد حمید الدین فراہی فرمائی خونقوی مسلک راجح مسلک آغت قرآن مدینہ دے، دے امام ابو حنیفہ مسلک دے چھ دا دے ہی صورت جز نہ دے. ولی پدے باندے در طول لغت دلیل دارے چھ زمن ستاسو دا قرآن کریم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سترگو مبارکو پمخ کی دا حلد ہدایات و مطابق دی کلے شوئے دے. قرآن کریم باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبانو در رسول اللہ تا ہدایاتو لی کرے دے. رسولتاں قرآن مجید منقیا کرے دے پدی کے منگونو چہر صورتنا بسم اللہ جدا لی کرے دا لانتے اوپر جدا لی کرے دا کرے دی کر. نو لہذا دا ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانے نرا روان دے. دا ترتیب ہم پدی خبر دلالت کری چھتا قرآن کریم جز نہ اور دا ځان لا یو آیت تے. پروردگار عالم د سورتونو د جداوالی د امتیاز د پارا د یو نه بل نه جدا کولو د پارا پروردگار عالم را لګلې ده او سورہ نمل نه علاوه هر تفاصیل جز د قرآن تے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. د سورۃ فاتحہ نمونہ امام علوسی رحمہ اللہ 22 نمونہ دلی ذکر کری. مختصرا وائیو دا دیر دا پارا وائیو چی دا یو سیز نمونہ زیاد توی نو پاہی کی صفتون زیاد گورا نوم چرے دا دا شیپ و صفت اور کو وصف پاندے دلالت کی کہ خیال دی کری سڑے ہوئی چی دا فلانے چرے یہ جی دا قاری ہم دے، یہ جی دا حافظ ہم دے، یہ جی دا عالم ہم دے، یہ جی دا تندان ہم دے، یہ جیدہ لیپریشن ہوں دے. نو سہاری علوم کو جدا جدا فان دلالت ہے. قاری مطلب دے تجویدی کرے یہ صفت. یہ جی حافظ دے قرآن ورطہ یاد دے. یہ جی عالم یعنی تو قرآن ترجمہ و مفہوم اور وہ مقاصد ہم کوئی گی. یہ جی تردار ہے مقصد دارے چلے ورگی کارم والے ورزی لیکن سور نمونہ دے انسان زیادی کی ہر رو رہا صفتون دا غزیتی کہ اندانا کی دو صورتونو دو صورت فاتحہ دیر دا نمونہ مفسرین ذکر کری چونکہ دا صورت یو لوی شان والا صورت ہے. لکتیتا صورت الحمد ہم وئی دا اللہ دا صنا او دا صفت والا صورت چھ بڑی کہ دا اللہ اسماء حسنہ ذکر دی اور با کمال اسماء حسنہ ذکر دی. سورت الصلاة ورتوی چکہ چی قدیبہ منونس کی منظر کی خلق ہوئی. سورت الشفاء ورتوی، سورت التعلیم المسئلہ ورتوی. صلاة انسان تا قرآن کریم کے دا فاتحہ جدا دا مسئلے ترتیب و طریقہ ورتخی. تعلیم دا سوال والا ورکی چی تا ورغبنا سوال سنگ گئے دا سوال ہم پر اگری لگا یہ نمی فاتحہ ہے. اور فاتحہ تذکوائی چھے دا فاتحہ و دا فتحہ و معنادن کلاوان فتحہ یفتح کلاوان خلاصوان. لیکن کے دے فرق باندے دا قرآن دروازہ گلاوی گی، قرآن دا دین شروع کی گی. دے وجہ دیتا سورت فاتحہ ہوئی ابتدا دا وجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص خنم دا اللہ امداد غاڑو پو شروع کاملو کی چھ رحمان و رحیم دے. بسم اللہ
دا عوامو دپاره پکار دی خو کېدای چرته یونی معلمې واوري طالبې واوري نو بسم الله کې چې دا کم جار و مجرور دي بسم الله دا جار و مجرور متعلق غواړي نو د دې متعلق څه شی دی په دې کې هم اختلاف دی څوک وایي چې د دې متعلق چې دی هغه ابدأ دی بسم الله ابدأ څوک وایي چې نه بسم الله ابتدئ څوک وایي چې بسم الله ابتدائي څوک وایي چې اقرأ دا ټول جایز دي بعض علماء کرام فرمایي چې نه د هر فعل مناسب فعل راو باسي لکه شروع چې کوي قرآن شروع کوي ستار شروع کوي بیا به اشرع راو باسي بسم الله اشرع د الله په نوم باندې شروع کوما که چېرې خوراک کوي نو بیا وایي بسم الله آکلو که چېرې څښاک کوي نو بیا وایي بسم الله اشربو نو چې کوم یو کار کوي دا هغه کار مطابق به فعل راوباسي دا ټول جایز دي جواز کې څه خبره نشته خو غوره څه شی دی مفسرین کرام فرمایي چې غوره دا ده چې یا صيغه د امر راوباسي یا صيغه د فعل راوباسي بسم الله استعینوا دا الله په نوم باندې امداد وغواړئ یا بسم الله استعینوا دا الله په نوم باندې زه امداد غواړم نو لحاظه دا ټکي چې تاسو مدد وغواړئ یا زه مدد غواړم دا خواهد ته هم شامل دی څښاک ته هم شامل دی خوب ته هم شامل دی پاسېدو ته هم شامل دی پړاوېدو ته هم شامل دی هر یو شی په دې کې راغی هر څه پکې راځي خو قانون دا دی چې دا کم متعلق راوباسي دا به د بسم الله نه وروستو راوباسي اشرع بسم الله بني بسم الله اشرع یا بسم الله استعینو یا بسم الله استعینو دا با جارو مجرور با تدی بسم الله نا روست کرو باسی زکا چې د جارو مجرور تقدیم په عامل باندې دا د اختصاص او د حصر فائدہ ورگئی خوشی کی خصوصیت دراشی عوام چې بدی پویاوی اینی یو شے بسم الله استعینو یا بسم الله استعینو مانا دارا خاص په نوم د الله باندې امداد غواړم د بل هیڅ چا په نوم باندې نه غواړم او د مسلمان وایي دې ته چې هغه الله سره څوک په بل هیڅ شي کې شریک نه وي لہذا ورستوالی کی فائدہ دارا چې خاص او حسن پکې راشي نو چې استعانت امداد خاص کر په نوم د الله دوره نو په دې سره د شرک خطر گیت کیږي او د قرآن اصل مقصد د شرک رد کول او د توحید اثبات کول نو لہذا چې کله جار و مجرور د بارا متعلق وروستو راوځي نو دې کې به تخصیص حصر پیدا شي او مقصد د قرآن کریم با پورا شي چې ته توحید وایي الرحمن عام مهربان والا الرحیم خاص و مہربان والا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ دہلوی فرمائی چې رحمان دیوتا ہوئی چې تر نغواړي هم آره تعالی درکې رحمان هغه ذات ته بغیر د سوال تعالی څخه درکې نو ځای خبره الله جل جلاله رحمان دې من ته بغیر د وخت ځان راګړې کمی اوسنی دا ویلو چې الله ما پیدا کړ یا اللہ ما پیدا کر یا اللہ ما پو لڑکی کور کی پیدا کر چاہو سوال نو کرے بس اللہ بغیر دا وقت من پیدا کریو نو رحمان دے رحیم دیتا ہوئی چو وقت نفسی ورکی نو ظاہرہ خبالا انسان تا پروردگار آدم وجود لاس خی سترگے ہر سب بغیر دا وقت ورکی اور رحیم ہوندے زکاة چی وقت نبادی ہم ورکی اور رحمان دونوں خلقوں سره تعلق لري اور رحیم خاص مومنانو سره تعلق لري
رحمان ولې ټول خلکو سره تعلق لري؟ ځکه چې بغیر د وخت هم ورکوي. نو که څوک یې نه غواړي کافر دی، اړو الله مني نه، رحمان مني نه، بیا هم هغوی له رزق ورکوي. نو ټول مخلوق سره تعلق لري. او رحیم خاص مؤمنانو سره څنګه تعلق لري چې ظاهره خبره ده، مؤمن د دې وخته کوي، وخت نه بس پې ورکوي. همدارنګه علماء کرام فرمایي، بعض علماء وایي چې الرحمن الرحیم د صفت مشبهه سي دي دواړه، خو د مبالغې مفهوم دی پکې. خو وایي چې فرق پکې دا دی چې رحمان په اعتبار رحیم، رحمان د دنیا په اعتبار، رحیم د آخرت په اعتبار. لکه مدارک کی وایي د دې رحمان او د رحیم په تفسیر کې هغه وایي دعا کې راغلي یا رحمان الدنیا لأنه يلوم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن. اے د دنیا رحمانا ځکه چې په دنیا کې کافر او مسلمان دواړو باندې مهربان دی. ویا رحیم الآخرة په آخرت کې په مؤمنانو باندې مهربان دی، کافرو له سزا ورکوي. او یو لطیف فرق پکې دا هم دی چې رحمان هغه موصوف یا هغه ذات دی چې هغه بالفعل رحم کوي. رحم یې د کائنات هر ذرې ته شامل دی. او رحیم هغه ذات دی چې رحم یې صفت لازمه وي خو خصوصیت ذاتیه وي. چې رحم یې صفت لازمه وي او خصوصیت ذاتیه وي او صفت عارضیه یې نه وي. خدا لطیف فرق دی په دې باندې علماء کوي. بهرحال بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په نوم د الله امداد غواړو په شروع کولو کې چې رحمان او رحیم دی. یعنی منگا دا قرآن په شروع کې خاص د چانه امداد غواړو، صرف د یو الله نه امداد غواړو، بل هیڅ چا نه امداد نه غواړو. بل دا شروع کې ابتدایي او څو خبرې وي، په دې باندې به تاسو پوه شوي هم کم وویل، خو هسې دا نن ابتدا وه. انشاءالله سبا نه به سورت فاتحه شروع کوو که د الله خوښوي. بس نن صرف اور صرف منگ دا بسم اللہ ترجمہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاص خلون دا اللہ امداد غوارون کو شروع کولو کی دا بسم اللہ مانا دا. بسم اللہ خاص خلون دا اللہ امداد غوارون کو شروع کولو کی الرحمن الرحیم، شاہ رحمان و رحیم دے. واخر دعوانا الحمدللہ.